مختلفو علاقو مونږ ویزټس کړي دي، ملاقاتونه هم رسالپور تاسو سره شریک شو، هلته مونږ ډېر وخت تېر کړی. د نوښار خبرونه به شیر کوو، بیا به خپل ویزټ روزات تاسو سره شیر کوو. جهانگیرې نه به شروع کوو چته چې د پاکستان پیپل پارټۍ سابقه ایم پی ای بصیر خټک چې خوړې علاقې سره تعلق دی او ډېر غټ اثر رسوخ او خپل ووټ بینک لري، هغه په ویډیو لینک باندې د عوامی نیشنل پارټۍ سکندر خان د حمایت اعلان کړی دی. تفهیم نن چې کوم خبر دی ډېر اهم خبر دی، علاقه خوړه نه خبر راغلی، تحصیل نظامت جهانگیرې معاملې کې دا خبر دی. بصیر خټک چې دی هغه ډېر اهم فیصله کړې ده او موږ چې دا کم الیکشن چې کم روان دی بلدیاتي الیکشن تحصیل نظامت جهانگیرې دا فیصلو په هغې باندې ډېر زیات اثرانداز کېږي او ډېر کارګر کېږي په دې باندې. وجه دا چې بصیر خټک چې دی دا د پاکستان پیپل پارټۍ رهنما دی او په دې علاقې نه ایم پی ای منتخب شوی دی او دې علاقې کې هغه ډېر اثر رسوخ ووټ بینک دی او 15,000 17,000 پورې د سپورټر د دلته موجود دی ووټ بینک خوړه کې 17,000 16,000 ووټ بینک د هر ټیم دلته کې موجود دی، یا کو دی خپل ودرېږي کو دی چا ملا هغې دی ډبوي او هغه حمایت کوي، نو 15-16,000 ووټ د سره په خپل علاقې کې موجود دی او د 15-16,000 ووټ چې دی کوم خوا غواړي اپله دی استعمالولی شي او دا ووټ بینک دا حمایت چې دا ډېر اهم حمایت دی چې نن مخامخ رالو چونکې هغه خپل مخکې الیکشن آزاد نه و کړی، د مخکې ولاړو پهله الیکشن د کړو پاکستان پیپل پارټۍ نه هغې نه دی کامیاب شو، خوړ علاقې اتفاق قایم کړو، په هغې کې چې دی کامیاب شو نو بیا د دغې علاقې مشري کوله، بیا دوباره بیا د پاکستان پیپل پارټۍ نه دی ولاړو و لږ مارجن سره دی پاتې شوی و. اوس چې کوم پیپل پارټۍ نوی قیادت رالو، نجم الدین خان چې صوبایي صدر جوړ شو، هغه داسې فیصلې وکړي چې داسې علاقې نور کوم پیپل پارټۍ کې مخکې نه کسان راغلي وو هغوی ته یې داسې اختیارات ورکړو چې هغوی سره دا فیصلې وشو چې قومي او صوبایي 2 ټکټې به مونږ تاسو په مرضۍ باندې ورکوو، چونکې دغې حلقې ټکټ فیصله هم هغه وکړه، نجم الدین خان بل چاته اختیار ورکړو، نو په هغې باندې بصیر خټک چې دی نو هغه به شدید ترین تحفظات یو ویډیو پیغام هم د جاري کړو چې صوبایي کم صدر نجم الدین خان فیصلې سره د هغې فیصلې غندلې کړي وه او سخت اختلاف رای هغې سره ظاهر کړی او دې نه دا توقع کېده چې بصیر خټک به یا پارټي پرېږدي یا به دی څه بله فیصله کوي، خو پارټي خو یې نه ده پرېښي، پارټۍ کې دننه موجود دی خو فیصلې سره اختلاف رای وساتلو او صوبایي صدر کم فیصلې چې روانې دي هغې سره سخت مخالفت وکړو او نن چې کم دی نو په نظامپور علاقې کې چې کوم جلسه شوي ده عوامی نیشنل پارټي کوم سکندر خان خټک د تحصیل امیدوار جهانگیرې نو همغه جلسې کې بصیر خټک خپل مصروفیاتو سلسله کې کراچۍ کې دی، هلته نه د یو ویډیو لینک خطاب وکړو، خپل سپورټر دی کوم جلسه شرکا ناسو هغوی ته یې دا وایي چې ما علاقې کې سورې نه مخکې ما دلته خپل کلی چې د کهي علاقه او خوړې کې څومره ما سپورټر دي دوی سره ما یو جرګه کړې وه او دوی سره ما فیصله کړې وه، اتفاق رایې سره مونږ فیصله کړې وه چې نه عوامی نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر خان خټک هغې به مونږ سپورټ کوو، د خوړې علاقې نه به دی مونږ کامیاب استو امیدوار به دی دا فیصله چې کوم ده نو دی همغه جرګې فیصلې په رڼا کې نن مونږ زه دا فیصله مخامخ راولم، خپل کوم سپورټر دی او کوم دی پیپل پارټۍ کارکنان چې کوم دی هغه خبر مني، هغوی ته ما درخواست دی، هغوی ته ما پیغام دی چې تاسو سکندر خان خټک انتخابي مهم ډور ټو ډور وچلوئ، هغه سره تاسو خپل ووټ هم ورکوئ او هغه انتخابي مهم هم تاسو چلوئ. دا علاقې کې ډېر اهم ترین خبر راغله. د بصیر خټک فیصلې نه پس د علاقې سیاسي هوا رخ هم بدل شو او نقشه بدله نه تفهیم موږ تاسو ته ویلي چې پاکستان پیپل پارټي چې دا په دې علاقې کې تنظیم سازي کوته وایي نشته دی نو خبره درسته وي. عوامی نیشنل پارټي چې تنظیم سازي لحاظ سره ډېر زیات سټرانګ ده، هغې ډېر زاړه تنظیمونه را روان دي، یا کم مشران چې دي هغوی بې نسل در نسل هماغه پارټۍ کې را روان دي، نو عوامی نیشنل پارټي چې کارکنان ډېر کم نورو پارټو ته ځي، هغه یو تنظیمي مضبوطه ډانچه را روانه ده. دغه شان چې بصیر خټک حمایت راغلو موږ وایو چې دا دغه علاقې کې 15 نه والا 16-17 هزار ووټ بینک د سره دلته موجود دی
نو په دې الیکشن کې چې 15-16 هزار ووټ یو طرف ته پریوځي یو طرف ته جوکاو شي نو خامخا همغه امیدوار یا جماعت چې دی هغه پله دې سره درنیږي نو دا ډېر اهم فیصله چې نن کوم حمایت وکړو ډېر دوزرس نتایج په دې رزلټ باندې مخامخ راځي.